السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ډاکټر وهاب دلاور یم او تاسو سره کرونا متعلق څه خبرې کول غواړم. تاسو ویونه بل نه د ټي وي اخبارې نه انټرنیټ نه سوشل میډیا نه دا ټکه هر چا اورېدلی. نن 26 مارچ 2020 ته او نن راڅخه د دغې بیمارۍ نه څه علاج او نه څه ویکسین دریافت شوی ده. ټوله دنیا حکومتونه او عوام دغه مسالې سره نبردازما دي او ټوله دنیا میډیکل ساينسدانان دغه مسالې څخه حل غواړي. راسه دې څه علاج یا ویکسین نه دریافت شوی. هغې راسه دې سره مقابله صرف یوه طریقه ده چې احتیاطي تدابیر دي چې کرونا پھیلاو روکتام وشي. ماسک په خولې او پزې ډېر ضروري ده. دغه دپاره چې کوم ټول ښه ماسک ته هغه خو N95 ماسک ته خو میډیکل سټورې شي عام میډیکل سټورې شي هغه دستیاب نه ده. عام سرجیکل ډسپوزیبل میډیکل ماسک استعمالیدای شي او د هغې صحیح طریقه د اخیستلو دغه ده چې هغې چې کوم شین څنګ ده هغه بهر وسوتل شي او د سپین څنګ یې ننه وسوتل شي. د هغې نه بعد په پیزې باندې دا یې داسې اربند کړی شي. ماسک 8 غنټې نه زیات مه اغوندئ او چې کله یا ماسک وباسي بیا هغه نه بعد یا لوس صابون سره وینځئ او ماسک ته لوس وړل نه دي ښه. خپل ماسک ته لوس وړل نه دي ښه. لوس چې صابون سره دواړه لوسینه کم از کم 20 نه 30 سکنډ راسه په ورځ چې څومره ډېر ځله ووینځل شي دومره به ښه. کیر نه بهر که څه ضرورت دی پوره ووځئ او ماسک مې اچولی یا خدا نه خواسته که ماسک مې نه یې اچوله بیا خپل مخ ته سترګې ته خولې پیزې ته لوس مه وړئ. هغې راسه چې څه راسه مې لوس 20 نه 30 سکنډې راسه ښه مازدور وینځلي نه وي صفا یې به سره. یو بل سره کیر نه بهر بندګانې سره کم از کم 2 ګزه نه زیاته یا 6 فوټه نه زیاته فاصله ساتئ. دا د کرونا وایرس کووډ 19 وایرس یو بل نه منتقل کولو امکانات کموي. دې نه علاوه ټوله ضروري خبره دغه ده چې یو بل سره میل ملاپ خوښي سباتینا یو بل ته تګ راتګ یو بل سره نوست ویلوړ چلش کی کم کیه به ډېره بهتره وي. هېڅ څه پته نه لګي چې بل سړي ته کیدای شي کرونا وایرس وي کیدای شي تاسو ته کرونا وایرس وي او تاسو بل ته ورکیه یا بل سړي ته کرونا وایرس وي او هغه تاسو ته ولګي. ټوله ښه بهتره خبره دا ده چې کیر بندګانې نه علاوه هر چا نه فاصله وساتله شي. هغې نه علاوه داسې ځایونه چې په کوم شی خلک یو بل سره نږدې وي اجتماع کېږي کښېني ډېر ټایم دپاره یو بل سره نږدې لکه بسونه شل فلاین کوچونه شل ترانسپورټ شه بازارونه شل ډېر کوشش کوي چې هغې نه ځان وساتي. ټوله ښه ضروري خبره او ټوله ښه غټ احتیاط دغه ده چې بغیر د سخت ضرورت نه صرف ضروري خوراک او ضروري علاج دپاره کیر نه بهر مه وځئ. تاسو ته نشته پته چې چا سره به تاسو ملاقات کېږي او چا ته کرونا کیدای شي او څوک تاسو ته کرونا ورکولی شي یا کیدای شي تاسو ته وي او تاسو یا بل سړي ته کرونا ورکولی شي. د کرونا د بیمارۍ سے خاص علامات دغه دي. عام زکام شاید دغه علامات وي لکه زکام اوچ ټیخی سه تکلیف هغې نه علاوه کمزوري جوړې دردینه او سخته تبه. کرونا په ابتدا شاید د عام زکام غوندې خو کرونا کووډ 19 شي یوه خاص خبره دغه ده چې دغه شی دا امکانات ډېر زیات وي چې دا سینې ته ورکېږي او یو خاص قسم نمونیا کوي او د هغې نمونیا علاج نشته. اکثر په هغې نمونیا شی د وینټیلیټر ضرورت پرې وځي د ICU ضرورت پرې وځي. تاسو ته دغې کیسې نه ډېر افسوس ودرېږي چې په باني شی په یوه یا سیول هسپتال شی ICU نشته او وینټیلیټر نشته صرف په CMH شي دي. چې کله د کرونا صحیح معنی شي آوټ بریک وشي او دا یې پھیلاو شي بیا په سواوې زراوې خلک هره ورځ دغې نه بیمارېږي او ډېرې زیاتې خلکو ته نمونیا وشي ډېرې زیاتې خلکو ته نمونیا وشي او ډېرې زیاتې خلکو ته د وینټیلیټرز او د ICU ضرورت پیښیدای شي. میډیا په ملک شي ټوټل د وینټیلیټرز تعداد چې پرایویټ او ګورنمنټ سیټ اپ چې ټول ملاو کې نو د ټولې وینټیلیټرز تعداد تقریبا 2.5 زره ده او د 22 کروڑ عوام دپاره ظاهري خبره ده چې دا وینټیلیټرز کافي نه دي. ظاهره خبره ده چې هر زکام کرونا کووډ 19 نه ده او نه هر
د کورونا کووډ 19 سړی ته وې هغه خطرناک نمونیا کېږي چې کیمه متعلق مو سیټ کی وکړل او دا نه ضروري چې هر کورونا کووډ 19 ولته چې دغه نمونیا وشي ودته د وینټیلیټر ضرورت پروزي او دا نه ضروري چې هر کورونا کووډ 19 ولوي دغه نمونیا نه مړی شي خو دغه ټول خبره امکانات ډیر زیات شي په باندې شه د کورونا کووډ 19 د ټیسټینګ او د قتل اس انتظامات فی الحال نه دي موجود دا تاسو چې ګورئ چې په ایرپورټ شه او د آرمی په ګټه شه او په ډیره ځای شه چې عادي یو بجلی ماشين سره وړي کی ماشين سره تاسو پټنده تاسو په سارمند هغه لایټ بلای دا صرف او صرف تاسو ټمپریچر ګوري صرف تاسو تبا چک کوي دغه کورونا ټیسټینګ سره اس قسم تعلق نشته دا صرف یو شک ظاهرای چې تاسو کتبه وی به کېدای شي که تاسو کورونا یاوي کورونا د پوره دا ضروري نه دو چې دا صرف ته بوډاګون وشي او صرف بوډاګون دغه نامړي تاسو ته پاتای چې پینځم کاس چې په پاکستان شه د کورونا کووډ 19 نه وفات شو آیا د 32 سال عمر ډاکټر روپټ ګلګت شه ډیر زیات احتیاط ضرورت ده ډیر زیات اتفاق خپل ضرورت ده دا د غیرت او د طاقت کیسانه دو ځکه چې دشمن دمر وړي کړه چې هغه پسترګ نشي لیدو د سره د مقابله صرف یو طریقه دو چې د پھیلاو روکتام وشي الله پاک ته توسه هر بیماری نه هر تکلیف نه همیشه د پوره اوسوتی الله پاک ته په هر آزمایش توسه سره شي ډیره مهرباني والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته